د خدای بندگی صدا د خدای بندگی دادا چې دا زه په کومه کورسۍ مثال ناستم دی کې د خدای څه حکم ماته متوجه دی دی کې د پیغمبر علیه السلام کوم سنت دی مثال جامې دي جامې خو هر سړی اچوي کورتن چې کاروبار لزی اچوي نوکرۍ لمزی اچوي دیاړۍ لمزی اچوي حضور علیه السلام کمیس اچولی دی خی نستوڼی اچولی او دعا یې ویلې ده آیا په دې 50 شپېته څلوېښت کاله کې یو ورځ کمیس ما د سنتو موافق اچولی او که نه دی اچولی یو ځل حضور علیه السلام نوې جامې اچولي اختر په ورځ دعا یې ویلې ده د اختر په ورځ خو موږ چې څونه ځان نه یهودي جوړ کړو هغه عمره خوند کوي څونه د ځان نه عیسایي جوړ کړو نو موږ وایو نن ښایسته ښکاره شو اخته د اختر په شپه ګرځو د نایانو په دوکانونو که شیرګل ته ونه شي نو جلالا ته پسې ځو که جلالا کې نه نو تخبې ته پسې ځو تصویر ګرځو د هغه فیسبوک چې دا تصویر ته داسې اخته جوړولی شي دی به سبا د مسلمانانو عیدګاه ته راځي شکل یې د چا په شان دی میاش مخکې ټیلر له جامې ورکولې هلته د یو زندیق یو د یهودي یو د عیسایي یو د اسلام دشمنه جامې خوښې شوي د هغې تصویر یې اخیستی دی او په ټیلرانو یې ګرځئ چې زه به د مسلمانانو عیدګاه ته ځم او زه مسلمان یم خو جامې به د دې یهودي اچوم شکل به مې د دې یهودي نو پته نه لګي چې دا به کومه مسلمانې چې د سړي شکل و صورت د یهودیان وي لباس د عیسایان وي او تهذیب او تمدن د هندوان وي نو دی به د اختر مونځ په کوم مخ باندې خدای ته پیش کوي د جمعې په ورځ حضور علیه السلام زما انتظار کوي د درودو او زه د دې انتظار کوم چې کله به حجامت کوم چې په پاک مخ الله ته مونځ ته ودرېږم دا زموږ ژوند دی زما پنسې په جومات کې هم راښکلی کېږي مونځ کې ولاړ یم پنسې مې مښکته دي حضور علیہ السلام فرمائی دے سڑی تا چه دا چا پینسے دا گیٹو نخکتی پا جماعت کے نا پا بازار کے پا غم خادی کے پا کور کے حضور علیہ السلام فرمائی امام بخاری و امام مسلم دا روایت دا حضرت انس صاحب نے نقل کئی وی اللہ با دے سڑی تا دا رحمت پا نظر دا قیامت پا ورز نگوری نظمہ پینسے چرتی زه پنسو اوچتولو ته تیار نیم او ویم زما ژوند ښه تېرېږي پیسې شته کور شته بچي شته ډېر د خوشحالۍ ژوند دی د خوشحالۍ ژوند دی خو څو کاله دی فرعون هم رالی وی زما هر څه برابر دی انا ربکم الاعلی 600 کاله مې په سر درد نه دی راغلی او چې راویني او اسرائیل ولید نو غټه رمباړه یې پې وواله آمنتو برب هارون و موسی یا یې ځان ته خدای وی یا وی ما سره خو 13 لاکه فوج دی 14 لاکه فوج دی را سره 12 لاکه دی لشرذمة قلیلون دا موسی خو یو 100 لاکه دی ورځو هلته به ګز ګمبد الله ورته وی راځه موسی علیه السلام ته بني اسرائیل انا لمدرکون اخو په موږ پسې دلته راوسه نو الله ورته وی کلا داسې نشي در رسېدی دا هغه خپل مرګ لره روان دی فاخرجناهم الله وی منگ راویستل دا جنات او دا غباغونو نا پخپل راوتل پا بدماشای بانده نو چه کل اسرائیل علیہ السلام ولید کنا نو فرعون تخپل شیشخ کارا شو چه اوز خوالا و ٹکول دی نو آمنتو بی رب هارون و موسیٰ نو اللہ و توی الانا اس دا سڑیز ویشوی وقد عصیت من قبلو تا خود اغل تا مخکرم باڑی والے انا ربکم العلا عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو منگ چے ارسو کیو ارسنگ یو دا اللہ مخلوق یو دا اللہ بندگان یو دا اللہ دا ترتیب مطابق بجون تیرو بیا با کامیاب بندگان یو او کدا اللہ دا ترتیب موافق مجون تیر نکو نو بیا باسی زبانی جمع خرچی دا یو یہودی را لے وی استاسو دی قرآن کے ڈیر عجیبہ خبری دی وی یو خبر پاکی دام دا چه دا جنت میورا اوشو کوا نو ختمی گی نا
دا څنګه چل دی؟ دا خو زما عقل نه مني. حضرت علی صاحب ورته ووی تاسو کره تورات شته؟ وی یاو. وی ستا نیکه دا تورات لوستلی و؟ وی یاو. وی پلار دې لوستلی و؟ وی یاو. وی ته لولې؟ وی د تورات په پاڼو کې څونه کمی راغلی دی؟ وی کمی نه دی راغلی. نو حضرت علی صاحب ورته ووی چې یو انسان یو څیز جوړ کی او د هغې نه خلک فایدې اخلي نه کمیږي، نو چې الله یو جنت جوړ کی د هغې نه خلک فایده لي، په هغې کې به څه کمی راشي؟ ځکه الله قرآن پرېښودو. حضور علیه السلام فرمایل ترکت فیکم امرین، دو خبرې پرېږدم، یو کتاب الله، یو زما سنت راکلک ونیسئ. عضو علیها بالنواجز. الله وی دا قرآن او زما، حضور علیہ السلام فرمائی دا قرآن او زما دا سنت د جامع په غاښ په چکو لګوئ. خلک وی که نه په دې مخامخ غاښې مه نیسه، ځکه چې راکاږي نو غاښ ورسره روځي. وی د جامع په غاښې ونیسه، زور ورکه نو کټ بشي. الله وی زما، حضور علیہ السلام فرمائی د الله کتاب او زما سنت مه پرېږدئ. نو ما د الله کتاب کله راغستی او د حضور سنت زما ژوند کې څونه دي. حضور علیہ السلام فرمائی لن تدولو، هرگز به تاسو گمراه نشئ، ما ان تمسکتم، که تاسو دا دواړه نیولي وو قرآن او سنت. نن ما قرآن کله راغستی؟ قرآن ما سونه راغستی؟ مالا قرآن سونه راځي؟ چرته داسې په دې 24 غنټو کې شوي چې په 24 غنټو کې ما د قرآن له وخت خاص کړی دی چې دې کې به زه صرف قرآن لولم. د اوبخر دپاره وخت خاص دی، نوکرۍ دپاره خاص دی، غم خادۍ د تللو دپاره یو وخت مقرر کړی دی، دکاندارۍ دپاره وخت مقرر دی. خو که مقرر نه دی نو د الله د کلام وخت نه دی مقرر. اوزګار شو قرآن راوالو، چې اوزګار نه یو چرته هفته کې موزګار نه شو قرآن نه رالو. زما خدا ژوند دی، ستاسو راته پته نشته. هفته کې مونږ قرآن دې له راوانلو چې زه لږ تلاوت د دې قرآن وکړم. بیا چې زم تکلیف راته پیدا شي نو په منډه منډه بیا قرآن له راځو. نو حدیث کې راځي چې څوک صرف خپل ضرورت د الله نه سوال کوي، هر وخت الله نه یادوي. زمونږ خو چې ضرورت شي اوږدې دواګانې شروع کړو. نو وی فرشتې الله ته وی چې دا آواز ناشنا دی، مخکې موږ نه دی اورېدلی، د دې سړي دوا مه قبلوه. او چې څوک هر وخت الله الله کوي، الله ته آواز کوي، وی فرشتې وی چې الله دا آواز مانوس دی، پرون هم دا آواز کړو، بله ورځ هم کړو. الله موږ هم شفارس کوو د دې سړي سوال قبول کړه. موږ کله سوال غواړو، کله قرآن ته را نږدې شو، کله راته تسبیح او ختمونه را یاد شي چې یو ځای کې را باندې ډاکټر شک شي او راته ووایي چې بایوپسي به نن اخلم او آغا خان ته به لیږو، نو موږ ته بیا تسبیح را یاد شي چې داسې څه ختم به نه وي چې زما دا ټیسټ پازیټیو را نه شي، نیګیټیو را شي. بیا موږ د جومات ستنې یو، جومات نه نه ډاکو. حالانکې 40 کاله زه جوړم، زه جومات ته چرته د سارې مسلسل 40 کاله راغلم، د سارې جومات ته موزلم، 40 کاله د مازدیګرې راغلم، د ماښام راغلم، او بیا موږ ګیله د خدای نه کوو. دا خدای پته نه لګي چې زموږ تا کله خدای ته سوال کړی او ته کله خدای له راغلی. دا خو د ضرورت خبره ده. سړي سره جب کې ټایلټ پیپر پروتي، مخ اسقا شي زر زر راوالي او به وغورځئ. قرآن هم چې زموږ ضرورت شي زر زر راوالو، بیا په المارۍ کې پروتي. دا موږ ټایلټ پیپر په طور استعمالو، د رومال په طور استعمالو، لاسم خاش و زر زر پاک کو، بے جب کی کیدو نرالو اگر رومال پوگے نکدو. قرآن نمنگ دا سیز جوڑ کرے. عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو، اللہ وی تاسو دنیا لنے راغلی زکا نہ تاسو لواریان مقصودن، نہ تاسو مقصودن زمیداران یئی، نہ مقصودن ڈاکٹران یئی، نہ مقصودن انجینیران یئی، مقصودن اللہ وی تاسو زما بندگان یئی، زما بندگی وکوئی بس.